السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاضرینو، احادیث خو ټول ښکلي دي، خو یو ښکلی حدیث مبارکه ستاسو سره شریکوم او تاسو د نور ملګرو سره شریک کړئ چې دغه حدیث مبارکه په اورېدو کې ټول په ثواب کې شمولیت وکړي او ټولو ته دا ثواب دارین حاصل شي. ګورئ، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل کوي. ترمذی شریف کتاب البر والصلة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا حدیث موجود دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن، چې درې قسمه خلک دي چې د هغه خلکو دعا چرته هم نه رد کیږي. د هغې په دعا په رد کولو کې هیڅ شک نشته، د هغو دعا په قبلولو کې هم شک نشته. د دغه دریو کسانو دعا قبلیږي، د دوی دعا نه رد کیږي. هغه درې قسمه خلک کم دي. اول نمبر دعوت المظلوم. دعوت المظلوم، دعا د مظلوم، هغه انسان چې په هغه باندې ظلم وشي او دغه مظلوم انسان چې کومه دعا وکړي، که د خیره وکړي، خدای پاک نه رد کوي. دویم نمبر و دعوت المسافر، د مسافر دعا خدای پاک قبلوي، مسافر دعا خدای پاک نه رد کوي. او دریم نمبر دعوت الوالد علی ولده، د پلار دعا د خپل اولاد دپاره، دغه دعا د دې په قبلولو کې شک نشته دی، دا هم الله جل جلاله قبلوي. که حدیث مبارکه ستاسو خوښ شوی نو دغه حدیث مبارکه مخې ته شیر کړئ.